هر یو استاد سره خپل چابي ده. دلته خبره کوم زه به لږ شانې خبره هر یو کس سره خپله چابي ده دا دومره د دغه را جالې که تاسو یې نه که نه نو چابي کم ده او په هغه وخت ما ته پرنسپل صاحب وایي چې دا به زه کوله وکړم او اوس دا وګوره دا ټولې تالې دا ساله دا هغه دغه چابي چې ونه دا خو به چېرته کوله شوي دا تقریبا چې جوړ شوي یاره دې دا پته لګي چې اتم کلاس دلته نشته اتم کلاس نشته دا هم ایډ بي ده ایډ بي هم پکې نشته دی. تاسو دا په دې خبرو کې داسې دي دا دلته واشروم دی د ټیچرز دپاره خو د بده مرغه پته نشته چې دا به د څومره وخت نه بند وي د نکاسې سیسټم یې نشته دغه حالت ستاسو په مخامخ باندې دي بل دلته کې کم از کم 450 سټوډنټان دي او د هغوی دپاره واشروم نشته چې هغوی او غټه لکان دي چې واشروم استعمالوي خامخا به تقاضا شي نو ځي به که نه ځي د هغوی دپاره دلته واشروم نشته. ګراوند تاسو ته ښکارېږي چې دا زمونږ د ډسټرکټ چې کوم سپورټس اداره ده د هغوی انډر دی دلته کې د دې سکول ماشومانو ته د اجازت نشته چې هغه په دې کې لوبې کوي دلته کې نه پرېږدي چې نو دا د هغوی انډر دی او زمونږ دا چې کوم سټوډنټان دي هغه دې کې به لوبې نه کوي ابه هغوی چې کومه انتظامیه ده هغوی چې څوک غواړي یا به راځي او به دلته لوبې کوي. ښه ګرانو کتونکو خو مونږ دا دیوال لږ هم ړاقو که نه نو دا راپروزي ما د پته ده ښه دا د ګروند دیوال دی دا هغه ټیکهدار او دا اوس جوړ شوی دا 1953 خبره نه ده غورې ښه دا اوس جوړ شوی دی دا وګوره اوس صدر صاحب وي راوي نه غورځي بیا به صفایي مړی دا خطر نو چې کله باران وشي نو د ګروند اوبه چې کوم د سکول ته راکوشي ښه دغه ته شوي پرتې دي راپور د زول غورځولې په کیانې هغه چې کوم دې څښا شوي که دا خرڅه شوي وي نو د سکول به بېرته بجلی یا ټټک په کار خو شو هم څښا شوي دا مخامخ جومات چې کوم دی دا ای پي سي خپلې چنده باندې جوړ کړی دی اوس موږ هغه دنده چې کوم دی کې دغه شولې دی فرش هغې کوم چې کوم دی ماربل لګولې بار میدان هم چې کوم دی دغسې لا پروت دی خو دا نه ایجوکیشن کړی دی نه صوبایي محکمې کړی دی نه ښه کړی نه ذلي دا صرف ای پي سي کړی په خپل پڼ په ذاتي چنده باندې. ښه ګرانو کتونکو خو څوک دغه جومات کې اوس پې بره چت پاتې دی جومات دغه برنډار څه ده خو برنډه ورته پکار ده مخې ته ځای پکار دی نو خو څوک هم دغه کوي نو د تورنځو ای پي سي سره رابطه کوي ثواب به ګټئ نور خو په سکول کې خیر خیریت هېڅ هم نشته دی څه چې ګورې زه یم چې یو ټیکهدار یې پانسي که که نه یو انجینیر نو بیا دې مجال شته خو څه وشي ناظم صاحب راسه ولاړ دی هسې ناظم صاحب خلک به درنه تمې کوي چې داسې پڼ د سرو نو لکه ډېر ښه به وي خلکو قوم ووټ درکړی دی نو ووټ خو عموم خلک تمه کوي بالکل جی الف خان بھائی څنګه تا ووې د خلکو ډېرې تمې دي خو بس افسوس په دې باندې وکړو چې اړوندو ورځو کې زمونږ چې کوم ایکشن کمیټۍ چیرمین دی حمایت الله معیار صاحب هغوی چې کله کوم صوبایي وزیر دی بلدیات هغوی سره ناستو د دې دغه باره کې ورسره خبرې کولې د دې پڼ په باره کې نو حمایت الله معیار صاحب وی چې یو ایم پی ای صاحب راغی او نه موږ کتلې او نه اورېدلې او نه خبرې او نه اترې نه سلام او ډایرکټ وزیر بلدیات ته وایي چې ته دې ناظمانو له فنډونه ورکې نو موږ به څه کوو دا موږ له چې خلکو ووټونه راکړي دي نو حمایت الله معیار صاحب ورته وایي چې ولې موږ له د ځنګل ځناور ووټونه راکړي همدغې خلکو تاسو له ووټونه درکړي دي دې خلکو موږ له راکړي دي عیني چې کوم زمونږ حق دی د بلدیاتو د ناظمانو او هغه حق چې دی نو دا موږ ته حواله شي خو چونکې بدقسمتي به ده ووایو چې کم صوبایي اسمبلي ده چې د هغوی کار قانون سازي ده نو هغه خلک نن لختو ته ناست دي او پیپونو ته ناست دي او کوڅو ته ناست دي هغوی لګیا دي هغه کارونه کوي چې کوم د منتخب بلدیاتي ناظمانو کوم کارونه هغه لګیا دي ام پی ایګان چې هغه خپل اصل کار د هغوی قانون سازي وه ښځه ناظم صاحب په تورنځو په نظر وساته موږ د جینکو سکول دی دا لکانو سکول دلته عیدګاه ده دلته ډرینونه جوړ شوي دا کرپشن شوی دی دا لکه دې ته څنګه ګورئ نو کرپشن خو تاسو که پرون هم زمونږ صوبایي اسمبلی چې کوم د مسلم لیګ نون یو دغه دی ام پی ای دی هغه هم پې لکه چې کوم ایشو دی هغه راوچته کوي تاسو په اسمبلی کې او هغه هم پرېښودي دي خپلې صوبه هم په ځای باندې پرېښودي ده په ډاګه او معافي به وغواړم چې تاسو وایي لګیا یې عمران خان صاحب راخلاص شو بند شو جلسې دي جلسونه او صوبه دغه د سات په سات باندې چې نن مخ په یعنی په لاندې باندې روانه ده چې کوم ضروري ایشو دي په صوبه کې هغه پاتې شوي دي او بس ټول چې د نو ام پی ایګان دي یا زموږ وزیر اعلی صاحب دی سی ام دی دا ټول په دغه کې لګیا دي چې عمران خان به موږ څنګه راخلاصو
نو هغه ټیک ده د دوی یو خپل دغه به خو صوبې ته چې وکتلی شي د ایجوکیشن ته تاسو وګورئ ویزټ هم وکړه یا زمونږ صحت دی یا ایجوکیشن دی دغه دی دغه کې مردان کې ځمکې خرڅوي نو خدای به که سبا به بیا چې د نو په دې تورمڅو چې کوم های سیکنډري سکول دی میل دی د دې به بیا سبا ضرورت راشي دا به خرڅوي دا به نو دا خو لکه په دې طریقو باندې دا وګوره ښه دې ځای کې لاندې پرنسپل ناست دی وجنې یې مړه استادان هسې هم بس هغوی هم غږ نه کوي ښه دې لرګي ته وګورئ دا لکه دا خو دا چیزان له خرڅ کړي یو باتروم پې جوړېږي نه دا شوي دي دا انګرېز موږ ته پرېښي دا شوي دوی راته اوس لاچیان پرېښودله نو هغه دغې ته وګوره خو زه به اخري خبره دا کوم چې هر چا کې اغلا ده او د هغه اغلا په وجه باندې هر سړی چپ دی نو خو دغه چپ کېدل دوی پرېښودل نو هر څه به ټیک ټاکي دا وګورئ دا په دې کې چوټۍ کړې ده دا ځنګلاتو بدلته کې راځي دا هاسټلو دپاره دا ځنګلاتو دا ځناورو دپاره چې کوم دی که نه دا وګوره چې څاروي ماروي پکې ساتي د ځنګلاتو هغه شانتې بلډینګونه موږ زاړه لیدلي دا وګوره دا زما ماشوم دی دا به زما مستقبل جوړېږي په داسې دغه کې د کینولې دا وګورئ دې ته وګوره دا وګورئ بس واړه سکول ته نه راځي هغه ډیکسونه هم خالي دي ما ته پته را ډیکسونه هم خالي دا نوی جوړ شو دونه غټ ایریا ده چې بې نقشې پکې هر څه روان دي بعد چې چېرته کې پکې څه به ځان له به کوټه جوړوه او دغه سیسټم دی خو ګرانو کتونکو غټه خبره دا کوم پی سي پکې دا جومات یې ګورئ هر څه تیار کړي دي او دې جومات دپاره خو تاسو دغه کوئ نو چې مونځونه کوي تاسو ته خو به دوا کوي او کیدای شي حکومت ته دا خیرې قبول شي ټیکهدار ته دا وګورئ راشئ ګرانو کتونکو ها دا د تورمزو سکول دی او دا ټوټې پکې نشته دی نو دا شکر استادان والله چې بس ثواب کار هم خلکو نه پاتې دی استاد هم ګرم ګڼم ځکه پرایویټ سکولونو ته دا زور کېږي پیسونه پرې غټ غټ دي دا وګورئ دونه زبردست ځای دغه دی دا وګوره دې باتروم ته وګوره راشه هر یو استاد سره خپله چابي ده خبره کوم زه به لږ شانې خبره وکړم د نن نه تقریبا شپږ اووه میاشتې مخکې ماته یو طالب علم پلار وویې چې یاره په دغه سکول کې باترومونه نشته او دغه ماشومان په دیوال باندې اوړي او هغې طرف ته پردي پټي ته ځي بیا زه راغلم دلته پرنسپل صاحب سره کېناستم سلیم وایي چې دې کې هر یو کس سره خپله چابي ده دا دومره د دغه را جالې که تاسو یې نه که نه چابي کم ده او په هغه وخت ماته پرنسپل صاحب وایي چې دا به زه کوله وکړم اوس دا ټولې تالې دا نه دا هغه دغه چابي چې ونه دا خو به چېرته کوله شوي دا تقریبا چې جوړ شوي یاره دې دا پته لګي چې اتم کلاس دلته نشته اتم کلاس نشته دا هم ایډ بي ده ایډ بي هم پکې نشته دی دا وګوره دا جالې ته وګوره دا کوله شوي دي چې دا کوله شوي د خو سلیم هم بعد وخت کې خپله خبره پټوي زه تاسو ته دا وایم چې نن د پرایویټ سکول کوم صورتحال دی او ترقۍ باندې روان دي نو زما ماشوم دې ته چېرته راشي دا وګوره ښه صدر صاحب نو باترومونه هم تا وکتل بس الله دې زموږ په خاطر رحم وکړي او لب خانه تا خو ورس وکتل د نظر نه راځي ما تا مخکې مې یو پروګرام کړی و هغې باندې چې کوم اثر ونه شو بیا دې په دوباره دا بیا پروګرام نه نو دا څلورم دی نو پاک پروردګار دې وکړي چې په دې اخري پروګرام باندې ستا چې کوم څه عمل درآمد وشي چې دغسې یو ثانیه خبره دلته واقع شي لکه چې جنکو تورمزو په سکول کې هم شوې ده ګرانو کتونکو ډېره زیاته مننه بس څه خبرې به وکړم خو دا ده چې د اے پي سي په وجه باندې نن موږ دې سکولونو ته دننه لاړو ګینې دلته د استادانو بیا نه پرېږدي که نه مسله دا ده چې موږ هر طرف ته غلا ده که نه ټیکهدار یاد کو انجینیر یاد کو ایم پی اے یاد کو ایم این اے یاد کو استاد یاد کو پرنسپل یاد کو سیاسي مشران یاد کو هر طرف ته چې کوم دی نو خبره پټه ساتل کېږي خو زه په بعضې بدو کې خیري دغه د ساجد شهادت چې کوم دی دا به تورنزو خلکو دپاره انشاءالله ډېر مفید ګرځي او خو د اجرکو په سکول کې کار کوي نو د هلکانو سکول کې خو ور یو واقعه شو نو دا ضلعي انتظامیه به ذمهواري او دا اے پي سي کلکه خبره کړې ده الله دې همدغه خبره وکړو د مشتاق تورنزی چې الله دې زموږ په خیال رحم وکړي نور خیر خیریت